نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية. هر کال په 25 دسمبر باندې عیسایان یو تهوار مناوي، یو مذهبي تهوار مناوي چې هغې ته هغوی کرسمس وایي، او دا د عیسی علیه السلام د پیدایش په باره کې تعظیما هغوی مناوي. د دې د وجې نه مسلمانانو له په دغه کې شرکت کول او د هغوی سره مشابهت اختیارول دا لویه ګناه ده. ما ستاسو وړاندې د قرآن کریم یو آیت ولوسته. الله تعالی فرمایي ای مؤمنانو، ای ایمان والو، د یهودو او د نصارو سره او یهود او نصارا خپل اولیاء خپل ملګري دا مه ګرځوئ. اوس ملګري څه ته وایي؟ نو ملګری هغه انسان ته وایي چې د هغه په غم کې هم بل انسان شریک وي، د هغه په ښادۍ کې هم بل انسان شریک وي، د هغه په خوشحالۍ کې هم بل انسان شریک وي. نو عیسایان دی اختر مناوي او یو مسلمان هغه ورشي د دوی سره مشابهت اختیار کړي، د دوی سره په دغه اختر کې هغه شامل شي، نو دا دغه چې کوم عیسایي دی نو دا د خپل ولی وګرځو او خلاف د الله تعالی یو کو، خلاف د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کو. ځکه الله تعالی ته حکم کړو چې دوی منیسي او ملګري دوی منیسي او د سره د هغې نه هغه د دوی سره مشابهت اختیار کړو. د دې د وجې نه د الله تعالی د طرف نه په ده باندې هغه عذاب نازلیږي. ذکر دی دا چې کوم مجالس دي، کوم مجالس چې د مشرکانو دي، په دې باندې د الله تعالی د طرف نه عذاب او د الله تعالی د طرف نه لعنت هغه نازلیږي. ځکه بل ځای کې عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي، سنن بهقي نقل کړي دي، عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي لا تدخلوا على المشرکین فی کنایسهم یوم عیدهم فإن السخطة تنزل علیهم. مشرکان د هغوی کله د اختر ورځ وي، هغوی اختر مناوي، نو د دوی چې کوم عبادت خانې دي هغې ته مه ورځئ، ځکه په دې باندې د الله تعالی د طرف نه لعنت راځي، په دې باندې د الله تعالی د طرف نه عذاب راځي. نو چې ته کله د هغوی سره لاړې او د هغوی سره په هغې کې شریک شو، نو کوم لعنت چې په هغوی باندې راځي، کومه سزا چې هغوی ته متوجه کېږي، نو هغه سزا او هغه لعنت به د ستا د طرف ته هم راځي. دغه شان چې مسلمان په دنیا کې د کافر سره مشابهت اختیار کړ، نو د قیامت په ورځ باندې به هم د هغه سره د ده حشر کېږي. ځکه عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې من بلا ببلاد الاعاجم وصنعان یروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم یوم القیامه. دغه د اعاجمو په ځینو کې د خپل کور جوړ که مطلب د دې نه دا دی په هغه وخت کې چې کوم عجم و کوم اعاجم و، نو د دې کې اکثر هغه مشرکان و، اکثر دلته یهودیان و، اکثر هغه هندوان و. د دې د وجې نه هغه مراد دلته د اعاجم نه دا دی چې کوم ځای کې هغه مشرکان ډېري، کوم ځای کې کافران ډېري، نو په هغه ځای کې ته خپل آبادي مه کوه او په هغه ځای کې مه اوسېږه. د هغې وجه دا ده چې کیدای شي هغوی ته په خپل دین باندې راواړي، هغوی ته خپل طرف ته هغه متوجه کړي. بیا بله دا چې هغوی کوم اخترونه مناوي، لکه نیروز شو، مهرجان شو، دا د هغوی خپل اخترونه دي، نو هغوی هغه اخترونه مناوي او ته په هغې کې هغوی سره شریک شوې، هغوی سره تا مشابهت اختیار کړ او ته هم په دغې حالت باندې برقرار وې او تا ته مرګ راغی. د قیامت په ورځ باندې به ستا حشر هغه هم د هغوی سره کېږي، د هغې کافرانو سره به کېږي. د هغې وجه دا ده چې بل ځای کې حدیث مبارک کې راځي، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من تشبه بقوم، چا چې د یو قوم سره د هغوی سره مشابهت اختیار کړو فهو منهم، دی به د هغوی نه. یعنې د قیامت په ورځ باندې به د ده حشر هغه د هغوی سره کېږي، هغوی ته چې کومه سزا ورکولی شي هغه به ده ته هم ورکولی شي. ځکه په دنیا کې د خپل ځان هغوی پسې بوتلی او په دنیا کې د هغه کارونه کړي کوم کارونه چې هغوی کول. دا خو عام شرکت و چې ده پکې یو عام شرکت کړو. اوس که چېرته پکې ده دا شرکت د دې دپاره وکړو چې د هغوی د دین د هغوی تعظیم وکړي، د هغوی سره د محبت اظهار وکړي، نو حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې دا د ده د کفر خطره ده چې کیدای شي دی په دې سره هغه کافر شي. د هغې وجه دا ده چې د خپل دین پرېښود، د خپل دین کوم تعلیمات ده ته یې ورکړي، نو دغه تعلیمات پرېښودل او دی په غیر پسې روان شو. اوس که چېرته یو انسان د هغه مجبوري د مسلمان دی، هغه په داسې ځای کې اوسېږي، په داسې ملک کې اوسېږي، په داسې کپنۍ کې هغه کار کوي چې هلته د عیسیانو اکثریت دی او د کرسمس نه د خلاصېدو د هغې بل څه علاج نشته، نو اوس که په ظاهري طور باندې د هغې ته هیپي کرسمس ووایي، نو په دې کې هغه بیا څه مضایقه نشته. ځکه په تبیین الحقایق شرح کنز الدقایق کې راغلي دي په جلد نمبر 6 صفحه 228 کې چې په ظاهري شرکت په طور باندې که ورته دې هیپي کرسمس ووایي، نو په دې باندې امید د الله تعالی نه دا دی چې دی هغه ګناهګار نشي. خو البته بهتره دا ده چې په دغه ورځ باندې ورته دې ونه وایي، د دغې ورځې نه دې ورته مخکې ووایي یا دې ورته د دغې ورځې نه وروسته ووایي چې مشابهت د هغوی سره را نشي.
خو دا ټول په هغې صورت کې کله چې د دې نه د خلاصین او د خلاصېدو هغه بله څه لاره ني. بله خبره دا چې دوی ته په دغه ورځ باندې تحفه ورکول دا څنګه دي. نو په دې باره کې عمدة القاري شرح د صحیح بخاري په 171 صفحه جلد نمبر 22 کې لیکلي چې هسې په عامو ورځو کې دوی ته تحفه ورکول دا بهتر دي. د هغې وجه دا ده چې کافرانو ته تحفه ورکړي، د هغوی سره د مینې اظهار وکړي، کیدای شي د هغوی د اسلام طرف ته مایل شي. خو په دې ورځ باندې ورکول هغه صحیح نه دي، په دې ورځ باندې ورکول هغه جایز نه دي. د هغې وجه دا ده چې په دې کې د کافرانو سره مشابهت راځي. د هغوی د اختر ورځ ده، نو په دې ورځ باندې چې ته هغوی ته تحفه ورکړې نو په دې کې د هغوی سره مشابهت راځي. د دې د وجې نه په دې ورځ باندې ورکول جایز نه دي. د دې نه علاوه که په بله ورځ باندې ورکړي نو ولا صحیح دي. بله خبره دا چې اوس په دغه ورځ باندې دوی تحفه راولېږي، کیک راولېږي یا بل څه څیز راولېږي مسلمانانو طرف ته، نو آیا دا قبلول هغه صحیح دی او که نه؟ نو د دې په باره کې فتاوی بزار په صفحه 333 جلد نمبر 2 کې وایي چې بهتره دا ده چې قبول نه کړي شي په دغه ورځ باندې، ځکه چې په دې ورځ باندې هغه قبول کړي شي نو په دې کې د غیر مذهب د هغې ترویج دی او د غیر مذهب هغې ته ترجیح ورکول دي. د دې د وجې نه په دغه ورځ باندې چې د دې دا تحفه قبوله نه کړي شي نو دا بهتره ده. اوس که چېرته د غیر مذهب ترویج پکې ني یا ورته پته نه وه په دغه ورځ باندې او د هغې دغه هدیه هغه د قبوله کړه، نو اوس آیا دغه هدیه دې استعمالولی شي او که نه، دغه هدیه هغه دې خوړلی شي او که نه؟ نو د دې په باره کې تفسیر کبیر په صفحه 23 جلد نمبر 3 کې لیکلي که چېرته دا د عیسی علیه السلام د نوم منښته ني نو په هغې صورت کې بیا د دې خوړل هغه صحیح دي. خو که چېرته د عیسی علیه السلام په نوم باندې دوی منښته کړي، دا په د غیر الله په نوم باندې منښته شو، نو د دې استعمالول هغه دا بیا جایز نه دي. خو اوس دا پته لګول مشکل دی چې دا د هغې د عیسی علیه السلام په نوم باندې منښته کړې ده او که نه د عیسی علیه السلام د نوم نه علاوه یعنې د الله تعالی په نوم باندې دوی منښته کړې. نو اوس د دې د وجې نه بهتره دا ده چې دا څیز هغه ونه خوړلی شي، ځکه بل ځای کې حدیث مبارک کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ما یریبک الی ما لا یریبک، یعنې هغه څیز پرېږده کوم چې تاله په شک کې چې په مقابله د هغې کوم چې تاله په شک کې نه اچوي. یعنې یو څیز هغې کې ستا دپاره شک واقع شو چې دا جایز دی او که ناجایز دی، دا حلال دی که دا حرام دی، نو هغه څیز پرېږده، د هغې په مقابله کې هغه واخله د کومې په باره کې چې یقین دی چې دا حلال دی. نو د دې په باره کې هغه یقین نشته چې دا حلال دی که حرام دی، شک پکې واقع شو، د دې د وجې نه د دې نه استعمال دا بهتر دی. دارنګې میری کرسمس فیل داون جایز نه دي، ځکه د دې مطلب دا دی چې عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی العیاذ بالله او په دې باندې د خوشحالۍ اظهار دی. د دې د وجې نه دارنګې الفاظ استعمالول دا لویه ګناه ده. نو د دې ټولو نه هغه دا معلومه شوه چې دا غیر مذهب سره چې کوم غیر مسلم دی د هغوی سره مشابهت کول دا اسلام د دې نه منع راوستې ده چې د هغوی سره مشابهت کول لا جایز نه دي. او بیا خاص کر په دې ورځو کې یعنې دا راروانې چې کومې ورځې دي د کرسمس د ورځې نو په دې کې د هغوی د مشابهت نه ډېر ځان ساتل پکار دي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر